نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم سورة بقرة دویم بپارا یوسل پنځپنځوستم آیت مخکې آیتونو کې ترغیب د صبر بیان شو اوس په دې آیتونو کې د صابرینو دپاره خوشخبري او بشارت ذکر کی الله رب العالمین فرمایي زه به تاسو مؤمنانو باندې امتحانات کوم کله د دشمنانو یرا داس امتحان وي کله په تاسو باندې لږه تند راشي قحط صالب راشي کله به ستاسو په مالونو کې کمی راشي کله به ستاسو په نفسونو کې کمی راشي دنه به خلک وفات شي او کله به ستاسو په میوجاتو او فصلونو کې کمی راشي دا ټول به ستاسو امتحانات یا په دې امتحاناتو باندې چې چا صبر وکړي الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته فرمایي دي ته خوشخبری ورکړه اوس کم کسان به صبر کوي کله چې هغوی ته څه تکلیف او مصیبت ورسیږي او په وخت د تکلیف او مصیبت کې یو مسلمان داسې ووایي انا لله و انا الیه راجعون چې موږ هم د الله یو او زمونږ واپس یم الله پاک ته ده کله چې یو مسلمان داسې کلمات اختیار کی او صبر وکړي نو دې ته خوشخبري د نعمتونو او د جنت ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو ته مصیبت ورسیږي نو په وخت د مصیبت کې تاسو دا کلمات استرجاع وایي انا لله و انا الیه راجعون یو بیرا دیوه مړه شوه عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایي انا لله و انا الیه راجعون مور بیبیو فرمایل چې تاسو خو د ډیوی د مړې کېدو په وخت کې هم داسې کلمه وویله نبی علیہ السلام فرمایل چې دا یو تکلیف او مصیبت دی او په وخت د هر مصیبت کې دا کلمات ویل پکار نبی علیہ السلام فرمایي چې دا کلمات ووي الله پاک به انسان لري بدل ورکړي د دې نه به بدل ورکړي ام سلمہ رضی الله عنها د دې چې کله خاون ابو سلمہ رضی الله عنه وفات شو دې دا کلمات وویل وزین کې مې دوج الله پاک به انسان ته خیبت دی ورکړي زما د خاون نه به خبر د ما ته څنګه څوک ملو شي عدت به چې کله تیر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نکاح پیغام را اولیگو وی زبیشم چې رب العالمین ماتا د خپل خاون نه بهترین خاون امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړه داسې کلمات په وخت د تکلیف کې ویل دا د صبر علامه ده خدا سینه چې کله اعلان کولی شي انا لله ویلی شي او چې کله مړي ته خوا ته لاړ شي بیا انسان مخ ټکوي سر شوکوي ویښته شوکوي جامې تلي بدې ردې وایي داسې نه په خولې او په عمل په دواړو باندې به صبر کولی شي په خولې به کلمات دا وي او په عمل کې به هم داسې آواز نه وي لیکن چې هغه شرعا منع وي لکه په وخت د مرګ کې په وخت د مصیبت او د غم کې دی وخت کې به د امتحان معلومات کېږي چې انسان په امتحان کې صبر کوي او که نه کوي الله پاک د موږ تاسو اول د امتحاناتو وساتي او که کله راغلت الله د موږ تاسو ته بیا د صبر توفیق نصیب نو الله رب العالمین فرمایي چې دې خلکو ته صبر ورکړه او کم کسانو چې په وخت د مصیبت کې صبر وکړو په دې باندې به الله رب العالمین د طرفنا انعامات او رحمتونه نازلېږي او دا خلک په هدایت والا خلک دي چې په وخت د تکلیف کې صبر کوي بیا په جاهلیت زمانه کې په صفا مروه باندې به کافرانو دوه بتان ایښودلي یو سړی او یو ښځه او اصحاب او نائله
دی بیت الله کې زنا وکړه الله پاک د دې شکلونه مسخ کړل د دوی نه بوتان او کانی جوړ کړل بیا هغه وخت چې کوم خلق په تور عبرت یو کانی په صفا غونډه کې خود دا واړو واړو غرونو او بلې په مروا باندې کې خودو سبب تبوري خلق د دین عبرت حاصلو چې چا د بیت الله به ادبي وکړه الله بدا سي سزا ورکړي لږ وخت پکې تیر شو چې وروسته نسل کم راغی هغې دغسې ځان له بوتان وګرځول او د دې یې باقاعده عبادت شروع نو په صفا مروه باندې بوتان او دې به عبادت شو نو بیا چې کله د حج مسله راغله نو بعضې کسانو د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو چې موږ خو د جاهلیت په دور کې د دې صفا مروه سعی کوله خو دې ځای کې خو مثال بوتان اوس به موږ څنګه آیا د صفا مروه دا سعی به کوو نکو رب العالمین آیت نازل کو ان الصفا والمروه من شعائر الله دا د شعائر الله ندی د دین اسلام او د الله رب العالمین د دین علامات شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی د ټول نلوی شعائر الله قرآن دیم نمبر لوی شعائر الله د قرآن نبات د نبی علیہ السلام ذات مبارک دی او دریم نمبر کعبه شریفه دا او څلورم نمبر مونځ دی د هغې نه بعد بیا صفا ده مروه ده داسې دي لکه مثال د قربانۍ ثابتم قرآن کریم کې به وروسته په سورة الحج کې راشي دې تم رب العالمین شعائر الله ویلي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله دا قربانی دا حج چې کوم وي دا غي څاروي نو دا شعائر الله دي د دې وجه بعض علما فرمایي چې دا ګیرا دا پګړې دا هم د اسلام شعائر دي د دې به هم توهین کول حرام او ناروا وي او دا انسان په ایمان نه پدې باندې خلاص ګرځي نو الله رب العالمین د آیت نازل صفا دا هغه کاڼي ته چې هغه سخت وي او مروه هغه کاڼي ته چې هغه نرم وي په دغه ځای باندې وړې غونډې وي هغه غونډې تقریبا نن سبا د صفا والا معمولي پاتې شته خو د مروه والا مکمل همواره شوې ده د صفا غونډې شته لږه غونډې پاتې ده هغې ته د شیشو پرې لګولې دي او د مروه مکمل هر څه ختم شوي دي هغه ځای صرف علامات ښودلي نور پکې ستن سبا نشته په حج کې او په عمره کې د صفا مروه د اوه چکرې لګول دا واجب دي په نزد د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او په نزد ائمه ثلاثه امام مالک احمد شافعي رحمهم الله د دې په نزد باندې دا فرض دي امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي که حج او عمره دې کوله صفا مروه د نه پاتې شو پتا باندې او قرباني دم د جرمانې راغی ځکه تا نه صفا مروه دا سعی پاتې شوي صفا مروه د صفا نه شروع کېږي په مروه به ختمېږي او صفا مروه دا به د طواف نه بعد کولی شي په عمره کې دوه فرض دي او په حج کې بیا درې فرض دي عمره کې دوه فرض دي او پکې احرام دی او بل پکې طواف دي او دوه پکې واجب دي یو پکې صفا مروه او دویم پکې حلق یا قصر دا په عمره کې واجبات او فرض او په حج کې درې فرض دي احرام دي طواف دي او وقوف د عرفات دي او واجبات پکې ودی هغه ان شاء الله بیا چلته راشي بهر حال نو د صفا مروه دا سعی الله پاک مشروع او ګرځولا چې دا د دې وجه صفا مروه نه د چې د خلق بوتان ښودلې دي دا خو د شعائر الله نه دي د دې به تاسو دا سعی چې کوئ نو په دې نیت کې چې دا شعائر الله دي په دې نیت موږ چې دې کې د صفا د پاسه مروه د پاسه بوتان پرته ځکه دا بوتان اوس خلقو کې ښودل د ابتدا نه ښودل ته بوتان نو او دا د حضرت هاجره رضی الله عنها هغه یادګار دي چې رب العالمین ته محبوب ګرځېدلی دي چې څوک حج او عمره کوي د هغې هغه یاد به تازګي د صفا مروه په منځ کې به دا مزل رفتار کوي چې حضرت هاجره رضی الله عنها د اسماعیل علیه السلام سره د تکلیف په وخت کې دی چې منډې کړې وي الله پاک دا منډې خوښې شوي قیامت پورې چې څوک حج او عمره کوي دا منډې به دې ځای کې او دا مزل به دې ځای کې کوي اوږد مزل دی کله چې انسان لاړ شي الله پاک بیا توفیق ورکړي خو مزل زیات دی په حج او په عمره کې د دې دا مزل زیات دي سړی ستړی کوي چې کله سړی ذکر کوي د الله نه امداد غواړي الله پاک بیا توفیق ورکړي الله پاک دې موږ تاسو بار بار د حج او د عمرې د عباداتو لپاره حاضري نصیب کړي بیا د اهل کتاب يهوديان د مدینه منورې عبد الله ابن سوریا کعب بن اشرف دا مولیان د يهوديان
په تورات کې په آسماني کتابونو کې د نبی علیه السلام چې کوم صفات دي ظالمان هغه پټ کړي، کوم احکامات د دوی طبیعت د خلاف او د خلکو نه پاغي باندې رشوتونه اخیستو، لکه مثال آیت ته رجم شو دا یې پټ کړي. الله رب العالمین د دوی قباحت بیانې چې دې خلکو باندې زما لعنت، د فرشتو لعنت او د خلکو لعنت، د انسانانو لعنت، ولدي حق مسأله پټه کړې. تورات کې د نبی علیه السلام صفات هغه د ظالمانو بدل کړ، الله پاک په دې باندې لعنت نازل کړ. دوی به لعنت نه کله خلاصېږي چې کله دوی توبه وباسي، خو توبه به پټه نه وباسي، توبه به ښکاره وباسي، خلکو ته به اعلانیه وایي چې موږ مخکې کوم دین مو پرېښودو، اوس مو صحیح دین اختیار کړو او بقایا وروسته زندګي به د نبی علیه السلام د طریقې مطابق ګرځي، او کنه دغه شان پاتې شو نو په دې باندې الله پاک او د فرشتو لعنت به نازلېږي او دوی به همیشه د پاره به جهنم عذاب وي. معلومه دا شوه حق مسأله پټول دا حرام دي، که ملا یې پټوي، که امیر صاحب یې پټوي، که عام مسلمان یې پټوي، د هر چا دپاره حق مسأله پټول حرام دي. نه علما حق مسأله کولی شي او نه عوام کولی شي. ولی نن سبا د دین نه د خلکو هغه زړونه تقریبا ډېر حده پورې ماړه شوي. نو که کله داسې مسله عالم بیان کړي چې موږ د طبیعت نه خلاف وي، نو هغه ورسره موږ نه منو او الټه د هغې خلاف خبرې اترې هم شروع کړو. دا ولې زموږ د دین سره محبت کم شوي. الله پاک دې موږ او تاسو په زړونو کې د دین اسلام محبت پیدا کړي. نو حق مسأله بیانول دا د علماء د مسلمانانو لپاره ضروري دي. الله دې موږ تاسو ته نصیب. نو فرمایي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، او خامقا من به امتحان کو پتا سبانی پیوسیز باندې چې هغه یره دا د دشمن او لګه دا یا قحط دی یا ګرانی دا د الله پاک د طرف نه امتحان دی. او زموږ استاد په وطن کې د غلو د حکومت هغه ښکاره علامه ده، کم حکومت کې چې غلا سیوا شي بیا د هغې مشاهدت تاسو ګورئ. الله پاک دې موږ تاسو په دې وطن کې د اسلام د افغانستان د طالبانو په شان اسلامي نظام راولي او د غلو دا جماعت ته الله پاک ټول په ټول په دې ځمکه ژوندي ورښکته کړي چې د مسلمانان لږ د آرام ساه واخلي. ونقص من الاموال، او د کمیدو د مالونو والانفس او د نفسونو والثمرات او د میوجاتو، دا د الله امتحان. وبشر الصابرین، او تزید ورکړه پیغمبر علیه السلام صبر کوونکو ته، الذين اذا اصابتهم مصیبه، صبر کوونکي کسان دي هر کله چې ورسیږي هغوی ته مصیبت، نو قالوا دوی بوایي انا لله وانا الیه راجعون، یقینا منګم د الله یو دم، یقینا زمونږ الله پاک ته واپسی ده. هر مصیبت کې دا ویل پکار دي، صرف د مړي د اعلان سره نه چې د مړي اعلان نشو او ته انا لله، نه هر تکلیف چې د ته ورسېدو انا لله وانا الیه راجعون، دا طریقه د شریعت. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه، دا کسان چې دي په دوی باندې به وي د الله پاک خصوصي رحمتونه ورحمت او عام رحمتونه. اولئک هم المهتدون، دا کسان چې دوی هدایت والدي. ان الصفا والمروه من شعائر الله، یقینا صفا او مروه دا دواړه غرونه شعائر الله ندي. فمن حج البيت او اعتمر، فچا چې حج بیت الله کوي عمره وکړه، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، پس نشته ګناه په دې کس باندې چې دې طواف وکړي سعی کې په مابین د دې دواړو کې. ومن تطوع خيرا، او چا چې وکړ د نیکۍ کار په خوشحالۍ سره، فإن الله شاکر علیم، پس یقینا الله پاک قدردان او بې ذات دی. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، یقینا کسان چې هغوی پټي هغه آیاتونه هغه احکامات چې موږ نازل کړي دي، من البينات واضح علامات د نبی علیه السلام، والهدى او هدایت د نبی علیه السلام علامات یا واضح دلائل د نبی علیه السلام د رسالت. من بعد ما بينا للناس في الكتاب، پس دا غنا چې موږ بیان کړی دي خلکو د پاره په تورات کتاب کې او دې پټي. اولئک یلعنهم الله، دا کسان چې دي په دې باندې لعنت دیږي الله پاک. ویلعنهم اللاعنون، او لعنت بلېږي په دې باندې لعنت ویونکي فرشتو انسانان. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، مگر کسان چې توبه وباسي ځان برابر کړو او وبينوا حق مسأله بیان کی. فاولئک اتوب علیهم، دا کسان چې دي
اتوب علیہم ز رحمت نازلوں پدویبان وانا التواب الرحیم او ز توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے ذاتم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار یقینا کسان چې کافران او رشو دی کافران اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین دا کسان چې دی پدی باندې بوی لعنت د الله پاک او د فرشتو د خلق ټولو خالدین فیها ایبا همیشه د پاره پدی لعنت کی لا يخفف عنهم العذاب سبق بنکړي شي د دوی د عذاب د جهنم ولا هم ينظرون او نه بدوی ته مهلت ورکړي شي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين